ژوند قرآن سره خوند کوي خوند، مرګ د ایمان سره خوند کوي خوند، مرګ د ایمان سره خوند کوي خوند. سورة الحشر. حشر ویل کیږي جلاوطنۍ ته. ترتیب عثماني دا سورت چې ده 50 نمبر سورت ده. ترتیب نزولی چې ده 101 نمبر سورت ده. کلمات په دې سورت کې 215 وختي، حروف په دې سورت کې 212 دي. نازل ده دار سورت رسته ده سورت البینه نه. کله نازل شو دا سورت؟ کله چې جنگ بدر وشو، صحابه کرامو دا کافران مردار کړل، بنو قریظه وهریدل، صلح یې وکړه ورسره. نو کله چې بیا د احد واقعه وشو، صحابه کرام شهیدان شو، ډېر صحابه شهیدان شو. نو دا ډاډه شو، د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د قتل اراده وکړه، میټینګونه شروع کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خبر شو، نو د جنگ تیاری وکړو. دارنګي د دې مشر مردار کو کعب ابن اشرف، محمد ابن سلمہ مردار کو دا، او د دې پزلونو کې یې راواچولا. دی بیا ویل چې مونږ جنگ نه کوو، صلح کوو. صلح داسې وشو چې دی په جلاوطنۍ باندې مجبور کړ چې تاسو به دا وطن پرېږدئ، د مدینې منورې نه به ځئ خیبر ته. دا ټولې ولېږل هلته. نو په دغه وخت کې به دی خپل دا ورته وویل چې په اوښانو باندې څه بارولی شي، دومره سامان به وړئ، ټول سامان به نه وړئ. نو دی شروع شو دا کورونه یې ورانوله، خپل کورونه یې ورانو، خپله څه دي وران که څه چې پاتې و دا مؤمنانو ورته ورانوله. دغه واقع اله العالمین ذکر کوي. دا مختصر ما ذکر کړه چې په دې باندې پوه شئ په دغه ځای باندې تاسو. سبح تسبیح ویل الله خاص الله لرا، پاکی بیانې لله خاص الله لرا ما هغه مخلوق بالسماوات چې په اسمانونو کې دي، من الملائکه ملائکه، وما فی الارض هغه چې په ځمکه کې دي، دا ټول الله تبارک وتعالى ته پاکی بیانې. و ان من شیء الا یسبح بحمده، نشته یو شی مگر تسبیح وی د الله تبارک وتعالى. وهو د الله تبارک وتعالى العزیز زور ور ذات الحکیم خاوند حکمت ته. هو الذي د الله تبارک وتعالى غزات اخرج چې راوستري د مدینې نه خیبر ته الذين كسان كفروا چې کفر کړو، من اهل الكتاب د اهل کتابونه چې بنو نذیر په اولاد د هارون علیه السلام کې راتلل. من دیارهم وی وستل د سنه، من دیارهم د کورونو خپلونه، مدینه منورې نه خیبر ته محتاج کړله. لاول الحشر معنا اول خروج، اول جلاوطنی چې وا د مدینې نه خیبر ته. دارنګې دویم جلاوطنی، دویم ځل دا بیا د عمر فاروق صاحب په زمانه کې جزیرة العرب نه وویستلی شو دا یهود. د عمر فاروق صاحب په زمانه کې بیا ټول وویستلی شو د جزیرة العرب نه دویم ځل. نو الله ویلی اول الحشر په اول خروج سره دا ووتلی شو د مدینې نه خیبر ته، جلاوطن شو. یا اول جنگ کی، اول حشر منا اول حرب، اول جنگ کی. ما ظننتم ګمان نه کولو تاسو مؤمنانو د دې خبرې ان یخرجوا دا چې وبزي دا یهود د مدینې منورې نه، دا ستاسو په ګمان کې هم نه والله ویا. وظنوا او ګمان کولو دی بنو قریظه دی یهودو، انهم یقینا دی چې دی مانعتهم من کون کې دی لره حصونهم دا قلاګانې د دا غړ غړ قلاګانې چې دی دا ګمان کول چې مونږ منو کوونکي دي دا قلاګانې مونږ لره. من الله من عذاب الله، دا عذاب د الله نه چې مونږ به په دې قلاګانو باندې بچ کیږو، دا عذاب د الله نه. فاتاهم الله، پس راتلو کړه دی لره الله تبارک وتعالى، یعنی عذاب الله عذاب د الله تبارک وتعالى ورتراتلو کړه. یا امر الله وعذابه، امر د الله ورتراتلو کړه په عذاب باندې. من حيث د داسې اړخ لم يحتسبوا چې دی ګمان هم نه کولو، ګمان هم نه کولو. هغه مشر چې د دې مردار کړو
کعب ابن اشرف محمد ابن سلمہ چې مردار ک بیا دویم مشر وټاکلو بل ځوان ورپسې ورغی هغه هم ورته هم مردار ک نو کله چې د دې مشر مردار ک وقذف واچول الله تبارک وتعالى في قلوبهم فزلونو د دې کې الرعب رعب لرا په قتل د مشر د دې باندې د دې پزلونو کې رعب پریوتو یخربون چې بیا دې په جلاوطن باندې مجبور شو یخربون چې دې خرابول بیوتهم کورونو خپل لرا بأيديهم پلاسونو خپل باندې وأيدي المؤمنين او پلاسونو د مؤمنانو باندې چې صفات وغه نو رب کریم فرمای فاعتبروا پس عبرت واخلئ تاسو یا اولی الالباب اې د عقل خاوندانو د دین عبرت واخلئ تاسو ولولا ان كتب الله كچر نوې مقرر کړی الله تبارک وتعالى عليهم پدی باندې سشي الجلا من الخروج من الوطن خروج د وطن په لوح محفوظ کې کچر دا نوې مقرر کړی د دې وطن وستل لعذبهم خامخاب عذاب ورکړی او تاسو دی لره په دنیا په دنیا کې په قتل سره او په جیل سره لکه بنو قریظم چې قتل کړیو هغه په شانته خو نه پازل کې د دې جلاوطنی لیکل شوی ولهم اشتري دي د پر په اخرت په اخرت کې عذاب النار عذاب د اور د جهنم ذالک دا چې جلاوطنی پیش شو دي تا ولی بانهم بسبب دري شاق الله من خالف الله چې دي مخالفت کړي د الله تبارک وتعالى سخت مخالفت کړي ورسوله رسول د الله نو جزاء سشه د چې څوک مخالفت د الله او د رسول کې ومن هغه څوک یشاق الله چې مخالفت کوي د الله تبارک وتعالى فإن الله پس یقینا الله تبارک وتعالى شدید العقاب سخت عذاب ورکون کړي بیا چې دی کله ورتل په دی باندې جنگ د پاره نبی اکرم صلی الله علیه وسلم امر وکړو چې دا د کجوري سبوټي داتنه دا وهیا ابو لیلہ صاحب دا کجوري بوټي کټ کولا عبد الله ابن ابي ابن سلول د ورته ولدي کې خود خلکو ګټه دا یو وسوسه یا چول د خلکو په زړونو کې وې دې څه ګناه کړی دا نو هغه ورته دا مونږ کټ کو په دې باندې د کافرانو زړونه کټ کیږي آیت نازل شو بیا ما قطعتم هغه چې پرې کوي تاسو کټ کوي تاسو ملینتن معنا من نخله د کجوري بوټونه او ترکتموها یا پرېږدئ تاسو هغې لره قائمتن ولا علی اصولها په ډډونو خپلو باندې نو په دې مؤمنان خوشحالېږي فبإذن الله دا دوړه شیزونه چې دي کټ کوي او که پرېږدئ دا فبإذن الله دا په اذن د الله تبارک وتعالی وليخزي الفاسقين بل دې لپاره چې ذلیل او خوار کې الله تبارک وتعالی الفاسقین فاسقان لرا اوس دې چې کله جلاوطن کېده وما عفا الله نو دینه ډېر 50 زغری هغه پاتې شو 50 مغفره او 340 تورې ډېر مالونه تینه پاتې شي ځمکه او جایداد يوي مالفه والفيء ما أخذ من أموال الكفار بحق من غير قتال فيست ولكي مالفه هغه ته ویل کېږي چې د کافرانو نه ونیول شي بغیر د جنگ نه اسونه پکې ونه چلې ټینکونه وغیره بغیر د جنگ نه دا ته ملاو شي دې ته مالفه ویل کی او غنیمت چاته ویل کی والغنیمت ما أخذ بقتال هغه چې ونیول شي په جنگ سره هغه ته غنیمت ویل کېږي اوس د مالفه ذکر کېږي چې بغیر د جنگ نه د الله تبارک وتعالى دې ته د مال ورکو احسانا اغي ذکر کوي الله وما افا الله اغمال چې واپس ک الله تبارک وتعالى على رسوله پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یعنی احسانا بغیر د جنگ نه سور کړل منهم د بنو قریظه رب کریم فرمای فما وجفتم پس نو ګرځولې تاسو علیه پدی باندې من خیل اساسنا ولا رکاب او نوخان جنگ خم نه کړی دا یو احسان چې الله تبارک وتعالى تاسو ته درکو د مال
ولكن الله لیکن الله تبارک وتعالى يسلط غالب زور ورکیا رسله رسولان خپل لرا على من يشاء على من بغى چابان يشاء چې د اراده وي بنو قریظه باندې زور ورکا بنو نذیر والله الله تبارك وتعالى على كل شيء پارشیز باندې قدیر قادر ذات اوس مصرف خي د مالفه ما فا الله هغه مال چې واپس کړي الله تبارک وتعالى على رسوله پر رسول خپل باندې ګرځولې یعنی احسان وکړو بغیر دا جنگ نه ورته مال ورکړي دي من اهل القرى د اهل د قريونه د کلو والانه چې بنو نذیر دي فلله پس خاص الله لره د الله نوم زکیا چو تبرکن د الله نوم یاد شو وللرسول او رسول الله صلى الله عليه وسلم لره واقدار رسول الله صلى الله عليه وسلم ده مالفه چې په صلح باندې ونی ولې شي دا ټول واقدار به امیر وي په هغه زمانہ کې رسول الله صلى الله عليه وسلم په دغه زمانہ کې چې څوک امیر وي امارت ته استعمال سپارل کیږي ولذ القربى دا بتقسیمي چا باندې ولذ القربى خپلوانو د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې والیتام او یتیمان لرا اچي والدین وفات شوی نه بالغ وی یتیم وی غید پاره والمساکین او مسکینانو د پاره او ابن السبیل او مسافرینو د پاره ولی کای لا یکون د پاره چې نشیدا مالفه دولتن ګرځیدون کې میراث بین الاغنیاء پمنځ غنیانو مالدارو کې جاهلیت په دور کې دا رواج او چې بس مال بهونی ولا شو سردار او ملکو بس غیب واغستو مسکین ته به نه ورکولو غریب ته به نه ورکولو نه الله وی د دې کې ګوره د مسکین حق دی او د یتیم حق دی او د مسافر حق دی بین الاغنیاء په من د غنیانو کې منکم استاسنا چې کم نشي حق د فقیر د دینه نو امارت ته اوس پارلش وما آتاكم من اعطاكم غس چې درکې تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فخذوه پس واخلئ غیلرا من الفیء والغنیمه د مالفینا او د غنیمت نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم درکې خو واخلئ وما نهاكم غسنه چې من کې تاسو لره فنتهو پس من شي وما نهاكم غس من کې تاسو انه دا غنه فنتهو پس من شي واتقوا الله ويرجى الله ان الله يقينا الله تبارك وتعالى چې شدید العقاب سخت عذاب ورکون کې اوس مال فدا غنیمت اول چا د پاره للفقراء د پاره د فقیرانو کوم یو فقیران المهاجرین غ فقراء چې مهاجرین دي الذين مهاجرين اخرجوا چې وستل شوی دي من دیارهم د کورونو خپلونه او اموالهم او د مالونو خپلونه د صد پاره هجرت کوي یبتغون چې د طلب فضلا من رزق من الله د جانب د الله نه او بل طلبوي پر هجرت سره ورضوان رضا مندي د الله تبارک وتعالى دي د پر د مال فیده او بل هغه چا د پر وینصرون الله چې دی مدد کوي دین الله دین د الله مدد کوي دین د الله مدد کوي ورسوله رسول د الله اولئک دغه کسان چې دی الله هم الصادقون هم دي رښتینی دي په ایمان خپل کې رښتینی دي په جهاد خپل کې دوی مډلا والذین دا مال فچ د چا د پاره ده وللفقراء الذين منا وللفقراء الذين فقيران وتاج انصار دي يو انصاريانو يو مهاجرين د مدينه منوري انصار تبوؤوا الدار چني ولدي الدار كورونا مدينه منوره کې والايمان منا واخلص الايمان چې خالص کړي ایمان خپل لرا پزلونو کې من قبلهم مخکدر مهاجریننا يحبون چې محبت کې د انصار من قبلهم مخکد مهاجریننا چې داغي پزلونو کې ایمان خاص شوی دی چې انصار دي يحبون چې محبت کې د انصار من دا چا سره هاجر چې مهاجر کیږي الیهم دلرا چې انصار دي وګوره د مدینه منوره انصار او د مهاجرینو سره څومره محبت کول په دې آیات کې په دغه زمانہ کې وګوره زمونږ رونه بازي ټول نه ګوره بازي ورونه چې
افغانستان مهاجرین لاړل پاکستان ته بعضې ورسره بغض کوي حسد کوي دی آیت نه عبرت واخلئ هغه زمانه کې مهاجرینو سره د ګور پاکستان کوم ورونه چې دي زموږ د انصار دي هغه نور مهاجرین دي نو څنګه سلوک کول هغه زمانه کې صحابه دي مهاجرینو سره رب کریم فرمای یحبون محبت کې د انصار من دا چا سره هاجر چې هجرت به کولو الیهم دیتا دی انصاریانو ته ولا یجدون نبمند کولا فی صدورهم پزرون خپلو کې دی انصاریانو حاجتا من حسدا سحسد اس حسد بین کولو دی مهاجرین سره دی مهاجر سره به اس حسد نه کولو حاجتا من حسدا تنگی او خفقان پس باندې مما دا غمالنا او تو چې ور بکړې شو د دی مهاجرینو ته ويؤثرون او غوره کول به د مهاجرین علی انفسهم په نفسونو خپل باندې وګورئ دا مهاجرین به خپل نفس باندې غوره کړل ولو کان اگر کوا بهم پر انصاریانو باندې خصاصه سلوګه سخته خپل به لوګه تیر ولا خو د مهاجرینو ته روټه ور کولا ولو کان اگر کبوا بهم پر انصاریانو باندې خصاصه لوګه سخته رب کریم فرمای ومن هر سوق جو قاچو اساتلش شح نفسه بخل د نفس پلنا فاولئک پس دا کسان چې هم المفلحون هم دي کامیاب دي دریم ډلا دا دوه ډلې شو اوس دریم ډلا والذین غچا د پاره د مال فجاو چې راضی من بعدهم رستد د مهاجرین او د انصارون تر رزق د قیامت پورې تابعین شو د تابعین وغيرها من بعدهم رستد دینه يقولون چوي دي ربنا يا رب زمونگا داس دعا کې اغفر لنا بخنو کې مونږ لرا ولي اخواننا د پاره د ورونو زمونگا الذين غورونا سبقونا چې مخکې والے کړل په مونږ بل ایمان په ایمان سره او وای دی ولا تجعل مگر زي في قلوبنا په زړونو زمون کې غلن من حسدا حسد چا د پاره للذین د پاره د کسانو امنو چې ایمان راوړل دي ربنا يا رب زمونگا انك يقينا تچي رؤوف مهربان ذات رحيم رحم كون کې ذات اوس دین بعد د منافقانو قبح بیانی یو زواجر دي علم ترى ند رسید العلم استا ند کتلتا الى الذين كسانوا تنافقوا چې منافقان شوی دي يقولون واذا منافقا لاخوانهم رون خپلوتا چې د دې په دین کې کفر کې ورونه دي بنو نذیر او بنو قریظه ته ویا والذین کسانوا تکفروا چې کفر کړي من اهل الكتاب دال کتابنا سوي ورته دا منافقان دا وي ورته لئن خرجتم کچریو استل شیطان سو د وطن خپلنا د کوروننا لنخرجن خمخ پتا کی سره او بزو مونږه معکم تاسو سره مونږ بم وطن پریدو مونږ تاسو سره زو ولا نطيع تابدارين قومونغا فيكم منا في قتالكم پجنگ تاسو کی احدن د یو کس ابدا ابد الابد پورې منافقان ویا دی اهل کتابو يهود نصارا وتا بیا ورته وین قتلتم کچری وجل کی دی تاسو لننصرنكم دا منافقان ورته ویا لننصرنكم خامخ پتاکید امداد بکوم تاسو رب کریم جواب کې والله تبارک وتعالى يشهد غواله انهم يقينا دا منافقان چې دي پدې خبره کې لکاذبون خامخ دروغجن دي دروغ څه شی دی اوس لئن اخرجوا کچرو وستر شو بنو نذیر او بنو قریظه د وطن لا يخرجون نوزد منافقان ما هم دي سره دروغ ويا ولئن قتلوا کچرو وجل شدا منافقان لا ينصرونهم دي مدد نکي دي سره ولئن نصرهم رب کریم فرمائے بالفرض والتقدیر کچره دی مدد هم کی اول خو مدد نکي او که مدد کوي دی سره ليولن الادبار خامخابادي اړي پجن کې الادبار شاګانه ثم بلا ينصرون بعد امداد نشي کوله اوس په دې آیات کې لانتم اشد رهبه الله تبارک وتعالى وی دا منافقان چې دی وی مان نه یریږي اے مومنانو استاسو نه ډیر زیات یریږي مان دومره نه یریږي بالکل نه یریږي ځکه دی خو پزړه باندې ایمان نه دی راوړی که پزړه باندې ایمان دی راوړی نو مان به یریدل دی اصل کې تاسو نه یریږي د مرګ نه ځان بچ کی په خله باندې تاسو ته وی چې موږ مؤمنان یو لا انتم
اے مومنانو مجاهدینو خامخا یی تاسو اشد ډیر سخت رهبتن من خوفن په خوف کې هیبت کې فی صدورهم پسینو د دې کې د منافقانو پسینه کې من الله د الله نه یعنی اے مومنانو د منافقان ډیر سخت تاسو نه یریږي دومره د الله نه یریږي لکه څنګه چې تاسو اے مومنانو مجاهدینو تاسو نه یریږي ذالک دا خوف وجه صدا بانهم بسبب د قوم یو داسې قوم د لا يفقهون چې فقه نه لري پویګنه د الله قدر نه پیژني لا يقاتلونكم جنگ نکي تاسو سره د يهود او نصارا د يهود او نصارا بغیرتی خي الله تبارک وتعالى چې څومره بغیرت خلق دي د يهوديان لا يقاتلونكم جنگ نکي تاسو سره دي جميعا په غونډه باندې ټول پټولا الا مگر خو جنگ کوي په قران په کلاګانو کې په کلو کې محصنه معنا مضبوطو کې مضبوط کلاګانو کې محفوظ شوی بند کلاګانو کې جنگيږي دومره بے غیرت دي په ډاګه ډیګه باندې نشیرات لیتا سوتا او من ورای جدریا رست د دیوالنا اخو د دیوالنا دا بے غیرتی خي الله تبارک وتعالى چې مضبوط مرچل نوي خندق نوي نو دي جنگ نشي کوله البته باسهم جنگ د دې بینهم په منځ د دې کې شدید ډیر سخت دی ګول دي خپلو کې هم کلین خري ډیر سخت جنگ کې خپلو کې تحسبهم تب ګمان کې پدی باندې انسان جميعا د غونډواله یعنی تب ګمان کې چې د دې زړه سره موافق دي نه د خپلو کې مران دي وقلوبهم زړه د دې چې الله وي شتا مختلف دي خپلو کې سره وران دي ګوره ښا خو مؤمن په مقابله کې به ټول یو کیږي ذلك دا بانهم يقينا دي چې قوم یو داسې قوم دي لا يعقلون عقلنا لري الله وي كمثل الذين دا کافران چې ایمان نه وروړي الله تبارک وتعالى مثال د دې د دنیا عذاب د آخرت عذاب ده كمثل الذين پشانت مثال دا کسانو د مثلهم مثال لري كمثل الذين پشانت مثال دا کسانو د من قبلهم چوڑان دي د دینه مکیوالونو قریبا په زمانہ نزدیک چې اهل بدر والا او مشرکان ذاقوا چې وسکلاغي وبال امرهم عذاب د کار خپل ولهم مشتدید پر هم عذاب الیم دردناک په آخرت کې اوس بل مثال الله بیان د منافقانو د منافقت مثال بیان لکه څنګه چې وي دی د بنو قریظه او بنو نذیر سره دوکه کوي د دې د دوکي مثال چې دی الله وي کمثل الشیطان پشان دا مثال د شیطان نه لکه شیطان چې دوکه ور کړی و چاته اذ پاغه وخت کې قال چې ویل شیطان للانسان انسان ته مفسرین وایي چې مراد تن شیخ برصیصا ده دا یو لوی عابدو دومره لوی عابدو چې لس ورځې مسلسل روزنی ولا لس ورځې به قیام کولو ډیر زاهد او شیطان کوشش ولا ګولو چې زده گمراه کما شیطان لاړې ورته ما ته زیرا کا د ورته نه زینه درکوم نو شیطان بهر درېدو په عبادت دی بل لس ورځې عبادت کولو د شیطان شل ورځې ولاړو بس د پزړه خو شو د غمانم زیات نه کمانه دی زی ورک حتی مختصر واقع بیانوم چې په دې ځبانه پوي شي نو حتی کې دا سه گمراه کو چې یو بادشاہ داغي سلور زامنو یو لور وا بادشاہ مرشه لور باندې پیریان راتل دي شیطان بس سپېړه ورکوله او هغه باندې پیریان راتل نو شیطان لاړې هغه ته وی چې نیک سړی دلته برسیسا شیخ برسیسا ورته هغه په پدم واچي نو دا به خشي چې هغه له یو ډول خو د ورتل ز دمونه نه چوم خو بادشاہان دی په زور ور باندې دم واچولو هغه خشوا چې لاړه بیا بیماری پیراغه نو شیطان ورته مشوره ورکړي چې په دې سره پری دی اوسېږي تر سوچ خشي ویني نو هغه سره چې پری خو هم د دمه اچول حتی چې شیطان وسوسه واچول دی شیخ برسیسا ته نو زینات نه صادره شو نو هغه اولاد پیدا شو وېریدو د شیخ برسیسا چې اوس کده دی ورونه خبر شي نو ما مړکیا نو دا شپې مړکا او قبر کې خخ چې خخوله په دغه ټیم کې شیطان د لمن راخکا دینه دا بهر پاتې شو شیخ برسیسا سوچ کولو چې یاره بس زبدي ته وې مرونو ته بس دا پیریانه او شپې شیطانان پیراغه او چې تکړه د ماته سپت چورونه راغه ورته دا ویل
بیا دا شیطان رزیل دی ورونو ته په خوب کې ورغی چې دا ستاسو دا خور دی شیخ برسیسا قتل کړی دا مشر ورته ورغی هغه ځان غلی کړی بیا دغه سي دوزل بیا دغه کشر ته په خوب کې ورغی چې هغه ته ورغی نو هغه مشر ورته ویل بس لاړ هغه ته چې هغه ته لاړل نو دا سي شیطان ورته غزیم خود حتی چې دا شیخ برسیسا پنسیګاټ ته وختو چې پنسیګاټ ته وختو نو دغه ټیم کې شیطان هغه د ملنګ په شکل کې راغی ورته دیزي ته ما ورسوله وي په یو طریقه دی بچکو ما چې وي سجده ماته ولګو سجده څنګه ولګوم زه خو تړلې شوی یم نو ورته سر ټیټ کا ماته بس زه دې بچکو ما نو بس دی ورته داسې سر ټیټ کو نو کفر یو کو پس دغه ټیم کې شیطان ورته انی بریء منک ز بیزار یم استا انی اخاف الله رب العالمین اغه یاد نو د دې منافقانو مثال وي په دوکه کې پشان د مثال د شیطان دی لکه شیطان چې څنګه شیخ برسیسا ته دوکه ورکا کمثل الشیطان مثال د منافقانو په دوکه کې چې بنو نذیر او بنو قریظه ته ورکي کمثل الشیطان پشان د مثال د شیطان دی اذ په وخت کې قال چې شیطان للانسان انسان ته شیخ برسیسا ته او کفر کافر شام فلما پسر کلا کفر چې کفر کو دي قال نو شیطان انی یقینا ذچم بریون بیزار من کستانا انی یقینا ذچم خاف الله یریګم د الله تبارک وتعالى نا رب العالمین چې رب د ټول عالم دی رب کریم فرمای فکان یفصرا پس وګرځید او عاقبتهما اخری انجام د کافر او د شیطان یا بعض مراد تن ابو جهل دینا اذ قال للانسان كفر انهما یقینا د دونه چې په النار په ور کې بوي خالدین همیشه بوي فيها په جهنم کې وذالک دا جهنم چې ده جزاء الظالمین جزاء د ظالمانو دا یا ایها الذين امنوا ایمان ولو اتقوا الله ويریږي د الله نه تل د الله نه ويریږي ځان ساتي د ګناهونو نه ولتنظر باید د چې وګوري سوچ وکړي فکر دی وکړي نفس یو نفس ما پاغه سکه سوچ وکړي قدمت چې د کړي دی لغدن د پاره د سبا یعنی ورځ د قیامت د پاره چې د خیر او شر کړی دی دا نفس د هر ورځ سوچ کوي ځان سره د حساب کتاب کوي واتقوا الله او یریږي د الله نه ان الله یقینا الله تبارک وتعالى چې د خبير خبردار ذات دی بما پغس تعملون چې تاسو کوی ولا تكونوا مکیږي تاسو مؤمنانو په ګناه کې کلذین پشان دا کسانو نسوا الله چې یاد وستل دي الله تبارك وتعالى ان ذکر د الله یا ترکو امر الله نسوا الله من ترکو امر الله چې دی پری خیر امر د الله فانساهم پس یاد وستل الله انفسهم ځانونه دي یعنی هغه شی چې نفسونو ته فائدہ رسول هغه ته یاد وستل اولئک دغه کسان چې الله هیر کړي هم الفاسقون هم دي فاسقان دي لا یستوی ندي سره برابر اصحاب النار ملګری د اور چې د فاسقان دي او اصحاب الجنه ملګری د جنت چې مؤمنان دي رب کریم فرمایي دا سره برابر ندي اصحاب الجنه ملګری د جنت چې هم الفائزون هم دي کامیاب دي لو انزلنا کچری نازل کړو مونږه د الله وي دا د القرآن دا قران کریم على جبل په یو غر باندې لرایته خامخاب کتل وی دی غر لرته خاشعا یریدون کی عاجزی کون کې ډیر د یری د وجنه متصدعا معنا متشققا ټوټه ټوټه شی بدلی دلې من خشیت الله د یری د الله نه رب کریم فرمای وتلک الامثال دا مثال چې دا مثالونه چې نضربها بیانوم دا مثالونه للناس د پاره د خلکو صد پاره لعلهم د پاره چې دی تفکرون پدې کې فکر وکي سوچ وکي قائل د دې مثالونو سوق دی هو الله د الله تبارک وتعالى دی الذي د الله تبارک وتعالى غزاد لا اله چې نشته لایق د عبادت الا مگر هو هم د الله دی د الله داسې ذات دی عالم الغیب چې عالم دی الغیب معنا په پټو باندې امام بغوی سے وی الغیب ما غاب عن العباد غیر ستویل کیږي چې غایب وي د بندگانو نه مما لم يعاينوه هغه چې نه ګوري دی ولم يعلموه علم پنه لري دې ته غیب ویل کیږي نو عالم دی په غیب باندې والشهادت او پخکارو باندې هو الرحمن او د رحمان ذات چې الرحیم رحم کون کې ذات ته
الرحمن من چې عام مهربان دی په دنیا کې، الرحیم خاص مهربان دی په آخرت کې صرف په مؤمنانو باندې. هو الله د الله تبارک وتعالى الذي غزات لا اله چې نشته دی لایق د عبادت الا مگر هو هم دغه الله دی، الملک چې بادشاہ دی، داسې بادشاہ چې د بادشاہي ختمیږي نه، د دنیا بادشاہان 1 کال 2 کال 3 15 نو ختم شي. رب کریم داسې بادشاہ دی چې د بادشاہي اړو ختمیږي نه. القدوس منا الطاهر چې پاک ذات دی د هر عیب نه. السلام منا ذو سلامت خاوند سلامت یعنی ورکوي سلامتی مخلوق لرا چاله چې د خوخوي. المؤمن منا امن ورکول ولا ذات، المؤمن امن ورکول ولا یا جلالین وی تصدیق کون کې د رسول دی یعنی پخکارا کول د معجزات السلام. ها المؤمن امن ورکول والده یعنی چا چې ایمان راوړ هغه په امن کې شو د عذاب نه. المهیمن منا الشهید شاهد دی گواه دی علی عباده باعمالهم په عباد خپل باندې په امنونو د دې باندې. ابن عباس او مجاهد او قتاده دا معنا کوي. المهیمن منا الشهید شاهد دی یا حافظ لكل شيء حفاظت کون کې دار شي دی. العزیز زور ور ذات دی. الجبار معنا خود مختار دی، الجبار خود مختار دی یا معنا القهار. المتکبر لوی ذات دی وله الكبرياء دی الله لوی دا. سبحان الله پاکی دا الله د تبارک وتعالى لرا عما دا سنه یشرکون چې دی شریکیا. هو الله دا الله تبارک وتعالى غزات الخالق چې خالق دی، خالق د کل اشیاء دی. البارئ منا ګرځون کې د روح دی په جسد کې، البارئ ګرځون کې د روح دی په جسد کې یا راوستون کې د عدم نه وجود ته. المصور صورت جوړون کې د رحمونو کې کیف یشاء سرنګ چې د خوخوي. له الاسماء د الله تبارک وتعالى لرا الاسماء نمونه دي الحسنى خسته نیکا. یسبح پاکی بیان له دی الله تبارک وتعالى لرا ما غس سوق فی السماوات چې په اسمانونو کې دی ولر دی په ځمکه کې دی. وهو د الله تبارک وتعالى العزیز زور ور ذات الحکیم خاوند حکمت.